دا دی چې دې کې تملیک راشي. فقیر او مستحق سړی ته د دې مالک اختیارمند وګرځي، دا شرط دی. اوس کم ځای کې چې تملیک نه راځي، اختیارمندي نه راځي، یا دا تملیک صلاحیت نه لري، هلته د زکات مال لګولو سره زکات نه ادا کیږي. مثلا د زکات پیسې په مسجد کې لګې، د مسجد تعمیر پې کې، مسجد لپې صفونه روړې، مسجد لپې پکی روړې، مسجد لپې ماشین واخلې، نو دا داسې څیزونه چې دلته تملیک یعنی اختیارمندي نه متصور کېږي، نو د زکات ته نه دی ادا شوی، دا به عام صدقه حسابېږي. دک شان یو میت دی، غریب سړی دی، د زکات په پیسو ته دغه د پاره کفن دفن کې زکات نه ادا کیږي، تملیک ناراضي. میت باندې قرض دی او ته د زکات په مال سره دغه قرض ادا کې زکات نه ادا کیږي، تملیک ناراضي. دک شان د پولونو تعمیر کې یو پول دی جوړ کو، کوی دی اوخ کو، فلټر اوبه دی ولګول چې خلک پته فائدہ اخلي، خو د زکات په پیسو زکات نه ادا کیږي، دې کې تملیک ناراضي. د سړکونو تعمیر پې کې، د کوڅو تعمیر پې کې، مسافرخانه دې جوړه کا، څونه ښه کارونه دي، خو د زکات په مال سره کو دې جوړ کړل، زکات نه ادا کیږي. دغه رنګه ګلونه لګې، بوټي لګې، ټیوب ویل دې جوړ کو، یعنی کم زینو کې چې هم تملیک ناراضي، الته زکات مال لګولو سره زکات نه ادا کیږي، عام صدقه بشي.